اپ قرآن کریم مړیږي خورونو دا قرآن کریم سره بسنګ چل کو دا قرآن کریم په ساختونو باندې لیکونو کته کوي چې دا په ساختونو ولیکا وې خورا او دا قرآن کریم په بو باندې چوفکون ورړو وې سچل وکاو ګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی فتعلموا مما ادبته ما استطعتم فتعلموا مما ادبته ما استطعتم تاسو دا الله تعالی د درست اخواننا چې څومره زده کول شي نو دومره تنه زده کوي قرآن کریم با په تعلیم او په تعلم باندې تیر ول غواړي قرآن کریم چې ده په تعلیم او په تعلم پس دکړه او په خودنه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تعلموا القرآن تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض قرآن کریم زدکی او قرآن کریم نور توخی زکا زب امرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویم زبا طول عمر ژوندې نه یما خو اسلام با طول عمر ژوندې وی اسلام به تر قیامت ژوندې وي نو د اسلام ژوند با په سبانې وي د قرآن کریم پس دکړه په خودنه باندې فتعلموا مما ادبتی ما استطعتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یا علی تعلم القرآن وعلمه اے علی قرآن کریم زدکا او قرآن کریم نور توخیا زکا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی فإنك إن مت وأنت على هذا مت شهيدا کبدی حالت کې دل مرګ راغې نو مرګ دې شهادت ته رونو دو قرآن کریم پس دکړه باندې تعمیر د انسانیت ته الله تعالی قرآن کریم شروع کو د اقرأنا چې قرآن کریم ولولي او الله تعالی فرمای یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاله چې د قرآن کریم علم ورکړې شو سوال ورکړې شو علم د قرآن کریم پویا د قرآن کریم عمل قرآن کریم زکه قرآن کریم یوازې په پاڼو کې د لستلو نوم نه دی بلکې قرآن کریم په ژوند په پاڼه کې د راوستلو کتاب دی پوه نه شوئ کنه یوازې دا نه چې قرآن کریم می ولوستو او قرآن کریم می وی نه د قرآن کریم لستل دادی او د قرآن کریم زده کول دادی چې د قرآن کریم عمل اپ خپل زندگی کې راولا اقبال ویلیو یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن ددی خبر حقیقت وہی چاہتا نہ معلوم حقیقت دا دے چھ مسلمان چھ دے نو دا دا قرآن کریم لستن کے دے خودے پا حقیقت کی پخپل یو جوان دے قرآن دے پخپل یو جوان دے قرآن نے دا قرآن کریم آیاتو نبا دا مسلمان پا جوان کی زلیگی کدا مسلمان غم نے دا بدا قرآن کریم دا یو آیات ترجموی کدا قرآن مسلمان خادی دا بدا قرآن کریم دا یو آیات ترجموی کدا مسلمانانو تانا تحصیل اسپتال کا چرائی دی نو پدی کے بعد اللہ رب العزت کتاب ترجمان وی دا مسلمانانو سیادت چے دے دا مسلمانانو قیادت چے دے دا مسلمانانو سیاست چے دے اغبا دا قرآن کریم ترجمانی وی چا ترجمانی بوی اس وقاری دے رگا نا بازار کے ٹول قرآن خیری گا نا
ټول سخ کاری قرآن خاری او پتانا تحصیل اسپیټال کې چې سخ کاری نو دا د الله رب العزت حکمونه دي که د انګريز حکمونه دي رونو خیر ده خپکیږي ما موږ ټول مسلمانان یو خو لکه دا قرآن مجید موږ شاته غونته غورځولې دي شاته هم غورځولې دي پخوا یو شاعر وغبوي وی پخوانی مسلمانانو لوی واړه په ما قربانو دا غي پر رګونو کې يم او یو کتاب کتابونو کې يم او نن پروت په خوش او تاخونو کې يم او یو کتاب کتابونو کې يم بس زمون خونن د کار دی تاخ کې پروت ته معشوم خلاص کا ختم کو مبارک شه بس زمون قرآن په مبارک شه ختم د دین اپل زمون قرآن نشته زمون زندگی از قرآن نه خالی ده زمون زندگی کې د قرآن څه ملاویږي صرف مونز اغم تکا پکا لکه 5 وخته نه هغه بعض باباګان دي بختور یا بعض طالبان دي د مدرسو والا گیر شوی اجزان چې هغه وی چې کله به بین مازه کېږم وی طالب د بین مازه او د خوب پارمان مرشي چې خدای بین مازه کېږم به کله او خدای خوب به مې کله پوره کېږي دی اجزانو 3.5 کاله کړه او 310 کاله بیا هم غریبانان وی مونږ چاره پاسولو یو لوګ کونته کې خوب هم کړه نو دا راگیر شوی دی یا چرتا امیر صاحب سلورو میاشتو کې تلی جماعت کې څه شوی دی گیر شوی دی 15 وخت مونږ کوي نور مازیګر یاره جی مونږ لږ غونډه کې بازار ته وتلیو او لږ غونډه کې کرکټ لتلیو نو مونږ رانه پاتې شو اما سوتن لږ میلمانو سار خو سړی پانسي نور خو الحمدلله 15 وخت مونږ دا زمونږ حال دی مړه دا لکه زمونږ مسلمانی ده په خدای په ځان پورې خندا هم پکار ده او د ځان په حال جړه هم پکار ده په خدای که دا مسلمانی وي یار مسلمانی خودی ته نه وایي یہ گئے شہادت الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ ایسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمانی سر پتلی کی خودل لی مسلمانی دا ځان نه دانګل لی د خپل خواهشاتو نه دانګل لی د خپل ډلې او پارټۍ نه دانګل لی د خپل عزیزولۍ او قبیلې نه دانګل لی مسلمانی د الله او د پیغمبر او د قرآن منلو ته ویل کی منګه تاسې ګپ جوړ کړی دی بس مړه مونږ کوه نور کار څه کوي کوه بس پرې دوای ورونو حکمت هغه دې ته ویل کېږي چې د قرآن علم او عمل چاله ورکړی شو نو من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا دارونو مدارس د قرآن مراکز دا چې کمدنو علماء کرام زمونږ د ژوند پاسداران هغه موږ له قرآن کریم په لاسو کې راکوي د قرآن عقیده د قرآن عمل د قرآن کریم قانون هغه موږ له لاسو له راکوي موږ له پکار دي چې د قرآن کریم درسونو سره د قرآن کریم مدارسو سره په خپل هم ربط قائم کو او خپل ماشومان هم راولو الله تعالی دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي. واخر